السلام علیکم. د وطن د علاقې د مشرونه ځوانونه ستړي ماشي نن د میډیا چې کوم پروګرام دی یا وړکه ونه منلسم وروړای دی امیجا د خپل روزگار په حواله سره خبره کی د میش په وطن د میش د علاقې داسې ځوانون هشته دی چې د وړکه کاروبار شروع کړلی بیا وړکن کې کاروبار وری غټی دی بیان داس وخت نه چې د پیرا دی وی کمپنی مالکون شول تشتنی شول. یعنی د خبره مقصد دا دی چې د میډیا چوره ها ځوانون دي چوره ها وړکی دي دا ګلانه کوي چې د میډیا په علاقه کې روزگار نشته کاروبار نشته دی د کاروبار د روزگار د پورا او سفر کوي مهنت وکوي د خپل مشرونه خبرو همانه داسې د میر سره یو زون دی د وزیرستان د سیمه تعلق لري نن میډیا په خپل پروګرام شول ما کړای دی چې د غینوم دی ایاز خان میجو د ایاز خانه هم پښتنه کوي چې آیا د کاروبار روزگار چرنګ شریک کړلی په دغه مشکلات څه شای دي ایاز بھائی مو ته دا وشایا چې د دغه چې قیمت اوسه د کاروبار شریک کړی د تاسو کمپنی دو لږ دغه په حواله سره لږ روشنی او چا چې د میج ارویدین کې ته پاته ولګي چې آیا دا څه شای دي د میش کیم گروپ تای د هډ افیس په کراچۍ شي دی او چې کیم ریجنل افیسز دي دا په اسلام آباد شي دی په کوټه ششتا دی په حیدرآباد شي دی د میش گروپ چې کیم دی دا د کنسټرکشن کور هکوي په دا شروع ډینا دي بلډینګز دي او د میش گروپ د سپیر پارت کور کوي دا چې کیم هیوی ماشینری دو دغه سپیر پارت پورا پاکستان ته بلکې افغانستان پرې میش ورکوي او میش سره د هونډای چې کیم کورین کمپنی دو دغه د لوبریکنټ میش یې ډسټریبیوټر یي چې پورا پاکستان شدا میش ډسټریبیوټ کوي شام. اچھا ایاز بھائی ویس یو سول دا پیدو کیږي میش ډیر خلکو کې دای شي دا سوچ هکوي چې دا چې تاسو کومه کمپنی شری کړی دو په دغه کې ته په خپل موجود یې دا تو په خپل ته مشاري کنا په دغه کې تو سره تران ورور یا نور کسان هشته دی چې هغه په دغه کې تو سره موجود دي د میش کمپنی چې کیمه دو دا مطلب دا فیملی بزنس دی په دا شي چې کیم د میش مطلب باس چیرمن دی سعید خان دی چې هغه دغه بنیادی شای دی د امپورټ او د المسود چې کیم دی فاونډر یې دی کنه ډیر اکچولی خبره ایاز وکړه چې په دغه شی د سره خپل ورور هنده او فیملی بزنس ته دی دا ښه خبره ده د ایاز بھائی زیتونه دا پښتنه حکام اکثر ډیر خلک پښتنه کوي چې دا د کاروبار چې کیم دی د بزنس چې کیم دی دغه ایډیا دا د کیمه رودریمی دغه بنیادی تو په ذهن کې دا یو سوچ څنګه جوړ شي چې زه دا چار کاوم د دره پیسې نه وی شریکا و دا سو کاوم دا ایډیا د کیمه کریټ کیږي د کیمه دا جوړیږي بیسیکلی د هر کور د بزنس یو ویژن وی یو پلانینګ وی مطلب په دنیا چې هر شی څه جوړ دی کنه کا تاج محل جوړ دی کنه دا اول د سړی په دماغ شي جوړ دی بیا په ان بعد دا په یو کاغذ باندې جوړ دی بیا دا په ریل شي جوړ دی مطلب دا نشي کېدلای چې یو شاید تو په دماغ شي نه وي اپ کاغذ جوړ شي لی هغه په ریل شي جوړ شي دا مطلب لکه د ار سړی ګول وی کنه د ګول په سبب باندې پلانینګ جوړیږي بیا چې کله هغه چیپ شي بیا بل د سړی غ خوب وی کنه بیا چې کله هغه ورنږدې کیږي کنه اپ را کیږي او دا مشکل ګول وی چې دا یې سیاره دا خو چې زه دا وکم یو استیزه ډیر آرام وکاو ډیر په سکون سره و خو چې کله ازوی تا ورسیږي دا اچیو کو هغه دا اچیومنت دا خوان ورکوي چې دا بیا بل زون ته نوې ګول شي د سیاره وس چې دا اچیو کا ډیره ښه خبره ده او دا حقیقت په دغه نمونه د تاج محل ډېر ښکلی مثال وکړلی چې اول دا د یو سړي په ذهن شو بیا کاغذ ته راغلی بیا په هغه بعد دغه چې کوم دی دغه سټرکچر جوړ شولي بلډینګ یې جوړ شولي ایاز بھائی یو بنیادی ډېر عجیبه سوال دی بزنس نه هم بالکل په یو سایډ باندې دی زه صرف دا پښتنه کول غواړم چې ایاز بھائی د میډیا د چې کومې شجینا دي یہ دغه تعلیم په حواله سره تو چا کمنټس دي ته چا ویایي چې دغه تعلیم چوره ضروری دی اصل شی د چې کوم ترقی یافته ملکینه دي کنه د دغه چې کوم بنیادی وجه دو
هغه مطلب چې کوم ښځه دو هغه دو چې تعلیم یافته وي. ویلې چې تعلیم یافته ښځې نه چې کوم تربیت کیږي د قبیلې که نه ډېر شوق و. مطلب د ده چې کوم بنیادي کنسپټ دی یا بنیادي د کوم تعلیم دی دا د مور یې کوي که نه. خو چې مور شا نه وي، مور بې تعلیمه وي، بیا ته څرنګه دا کیدای شي چې دا اولي چې کوم سبق ته یا صحیح نه وي او موږ د ده نه دغه وکړي چې دا مخکې صحیح سبق ووایي. د مور تعلیم ډېر ضروري دی چې مور یې تعلیم یافته وي. ویلې چې دا د حق دی د دې بنیادي چې دې ته موږ ښه ایجوکیشن ورکړي. او د ایاز بھائی نو موږ دا پوښتنه وکړي چې ایاز بھائی موږ ته خو یو دا هم وښایه چې د سیاست سره د څه شوق شته، سیاسي چې کومه ډانچه ده د پاکستان په دا د څه نظر شته که نشته؟ دا ویل په دا چې د پاکستان چې کوم مستقبل دی د اتوسو غو نوجوانون چې کوم دي د دغې ډېر ښه نظر وي په باندې. یوه خبره خو سیاست شي مې مطلب څه نشته دی، انټرست نشته دی. بنیادي چې کوم د پاکستان کوم سټرکچر دی یا د پاکستان کوم غا دي که نه په دا ډېر ټایم لګي چې دا ښه کېږي. ویلې چې دلته د چیک اینډ بیلنس نظام صحیح نه دی که نه. نظام داسې جوړ دی چې هر سړی ځون خلاصولی شي که نه. دا ورته وښایه چې وزیرستان ته شاید تللی یا نه یې تللی ډېر ټیم دی کېږي. ته څه وایې چې دا وزیرستان څومره کوشلی دی، څومره وسپورامن دی، په نږدې وخت یې تللی یا نه یې تللی؟ چې کوم د موږ کلی دی خو ډېر کوشلی دی. چې کوم د هغې زوی ابو عواد و، ویلې چې موږ د هغې زوی یې، موږ ورته پیدا شوي یې، د موږ د روس سره هغه دی که نه هغې تعلق دی. هغې غوندې کوشلی زوی لکه زه ډېر ګرځېدلی په دنیا شی. خو چې کوم سپیشل د موږ کلی دی هغه موږ ته په هر شي نه ډېر کوشلی دی. ایاز بھائی یې چې وزیرستان ډېر زیات کوشلی دی او د وزیرستان چې کوم دا کوشلیست دی دا په ټوله دنیا کښې زه ډېر ګرځېدلی یم، خو د موږ د کلي غوندې کوشلیست حقیقت دی، په دا کښې شک نشته دی. ایاز بھائی بالکل اخري سوال مې دی، موجوده چې کوم حکومت دی د دغې په باره کښې د تو څه سوچ دی چې موجوده چې کوم حکومت دی دغه په نظام کښې څه تبدیلي راوستی شي، راوسته که نه یې راوستلې؟ چې کوم بس حکومت دی موجوده دا خو داسې وي چې دا لکه مطلب دغه د ویلې چې دا چې کوم انسټیټیوټ دی په دا شی غټې غټې ادارې دي که نه. او چې د څو پورې ادارې صحیح نه شي هغې وخته پورې که موږ وایو چې هر شی صحیح شي دا منغه نه دو که نه، داسې کیدای نه شي. لکه اوس د کپکې پولیس دي که نه، چې کپکې ته لوړ شي په روډینه بندې وي. چې کوم پنجاب شي دي داسې نه دي لکه کپکې وله. دا شي چې کوم د ده یو دوراني صاحب و دغه پنجاب ته راغلی و خو هغې استعفا ورکړله، په مخ یې استعفا ورکړله. ادارې صحیح کول ډېر ضروري دي چې د څو پورې ادارې صحیح نه شي، منظم نه شي، دا را پورې مشکله ده چې حالات صحیح شي. دا ایاز بھائی و د موږ سره ډېره مهرباني. ایاز بھائی ډېره مهرباني. دا د موږ سره ایاز خان و. ایاز خان چې کوم دی هغه المسود کمپنی د خپله او ترنول شي اسلام آباد شي او ورسره په کراچۍ شي دو په مختلف ځایونو شي لکه چې څرنګه د خبره وکړله په مختلف ځایونو شي دی خپل کنسټرکشن او د دې چې کوم سپیر پارټ دی د هیوی مشینری غاټه مشینری چې کوم دو د هغې د سپیر پارټ وروړي او د دې دلته د هغې سپیر پارټ بزنس کوي او د دې غاټ بزنس دی دغه یو غاټ او په وړه لیول باندې یې سړی ورې شریکوي بیا داسې دریمې چې اخرن ته غاټ شي. ښې خبرې یې وکړلې د خپل ورور سپورټ ته ورسره د خپل خاندان فیملی بزنس دی دی او دا یو ډېر غاټ سوچ دی، ډېره غاټه ښه خبره ده. الله دا وکړو چې د مشتوس په وطن په علاقه کښې داسې ځوانون لکه ایاز خان داسې نور هر ووځي دی د خپل بزنس سټارټ کو یوه لږ پیسې نه او د بانکونې ضرورت پیش کیږي، د ډېر تعلیم ضرورت هم نشته دی او زه وایم چې دا کاروبار روزګار چې کوم دی که نه دا هغه سړی د خپل همت په خپل یو جذبه په خپل یو جسمانی قوت چې کوم دی دا یې تو سره چې ښه سټرانګ وي بیا ته ډېر ښه بزنس کړی شي، ډېر ښه کاروبار کړی شي. خو په دا غونډې خبرې کښې د یوې خبرې ډېر زیات ضرورت دی دا دی چې اخلاق ډېر ضروري دی.
په کاروبار په روزګار په بزنس کې د اخلاق ډېر زیات ضرورت دی. موږ د شجونې د تعلیم په حواله سره د ایاز نه خبره وکړله، د ډېر ښه مثال ورکړلی چې موږ که چیرې یوه نیمه ښځینه ته تعلیم ورکړي، دو خانداني نه ته تعلیم ورکړو، ون خاندان وې په تعلیم شي. د تعلیم ضرورت دی، د اخلاق ډېر ضرورت دی، او ورسره لږ معمولی یو بل ته د عزت د ورکول هم ډېر ضرورت دی. موږ د خپل پروګرام شی تاسو نه اجازات غواړي، جاني خیال ساتئ. ان شاء الله موږ کوشش کوي چې راتلونکي ویډیو کې شو تاسو ته میږه شش پروګرامینه وروړي د خپل علاقې د ځوانونو او تاسو ته ژغ دراسوي. د خپل جاني خیال ساتئ. خالته ورکه اجازات. الله حافظ.